عدت الشهور عند الله 12 اسلامی میاشت د محرم الحرام نه شروع کیږي. محرم الحرام دا پیلنې میاشت د اسلام. څلور میاشتې داسې وي: رجب، ذیقعده، ذیالحجه او محرم. دا هغه میاشتې دي په دې کې به عربو جنګ او قتال هم نه کولو. د برکت میاشتې دي. ټولې ورځې ټولې میاشتې دا برابر دي، دې کې څه حقیر پکې نشته، خو بعض میاشتو له فوقیت او افضلیت د عبادت د وجې نه ورکړی کېږي، د برکت د وجې نه ورکړی کېږي. مثلا څنګه په حدیث کې راځي چې بهترین ځایونه مساجد دي، ځکه چې په هغې کې د خدای عبادت کېږي، الله پکې یادېږي. او چې ټولو کې بد ځایونه دي هغه بازارونه دي، ځکه چې دروغ پکې ویلی کېږي، په هغې کې یو بل ته کنزل وغیره خلک کوي، دوکې پکې کوي. هر بازار هم داسې نه، خو هغه د هغه اعمالو په اعتبار سره دی. مثلا یو بوتل دی، په هغې کې خلک زمزم واچوي، نو هغه بوتل هم هغه یو بوتل دی، خو چې د هغې هغه افضلیت خوالی لویوالی د هغه زمزمو د وجې نه زیات شو، خلک ځان سره ښکلې المارۍ کې سنبال ږدي، که استعمالي هم ترې لږ ضرورت په بنا ته استعمال کړي. هم هغه بوتل کې بیا سړی نور څه واچوي، هسې شراب پکې واچي، بدبوداره شیز پکې واچي، نو بوتل خو هم هغه یو دی، خو د هغې نسبت بدل شو دی د وجې نه داسې دا میاشتې هم دي. چې میاشتې خو هغه دي څنګه محرم دی، په دې کې عاشوره ده، د شانتې رمضان دی، د دې کې لیلة القدر شوه، نو هغه ورځو په اعتبار سره په هغې کې برکت او لویوالی راځي. نو عربو به په دې میاشت کې د خپلو د چې کم څلور میاشتې دي به میاشتې بدلولې، الله ورته وایي چې میاشتې نه بدلېږي، هم دغه میاشتې دي. په دې میاشتو کې به هغې د هغه نیزو نه لرګي وویسته چې جنګونه پکې ونه کړو. نو اسلامي تاریخي انتخاب څنګه شوی دی؟ هغې انتخاب خو داسې دی چې کله حضور پاک وفات شو، نو صحابه کېناستو میټینګ یې وکړو چې یاره د تاریخ ابتدا د کم ځای نه وشي، چا یو شانتې خبر وکړه، چا بل شانتې وکړه، د بیعت عقبه او بیعت ثانیې خبره پکې راغه چې کم صحابه د مدینې منورې نه راغلي، د حضور پاک په لاس باندې بیعت کړی. نو آخره کې خبره د محرم نه شروع شوه چې په دې وخت کې هغې راغلي، حضور پاک بیا په سفر کې هجرت کړی. په دې کې دا چې کومه عاشوره ورته مونږ وایو په محرم کې، د عاشوره اصل کې 10 ته ویلی کېږي، 10 ته ویلی کېږي. نو د دې فضیلت ډېر زیات راځي. هغه فضیلت په دې بنا سره چې آدم علیه السلام دنیا ته په دې روز باندې راغلی دی. نوح علیه السلام هغه د کشتۍ نه چې کله هغه کشتۍ ودرېدلې ده په وادي جودي باندې، هغه هم دا وه فرعون په دې روز باندې هلاک شوی دی، او موسی علیه السلام ته په دې روز باندې الله تعالی لوی هغه فتح ورکړې ده، کامیابي ورکړې ده. او دا هغه ورځ ده چې د حضور پاک او حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها خپلو کې یو بل سره نکاح شوې ده. نو د عاشوري فضیلت په ډېرو بنا باندې دی. نو دې وجې نه په دې ورځ باندې نهمه لسمه روژه د دې پوره کال کم ګناهونه دي، صغیره ګناهونه، هغه دې سره معاف کېږي. نور د دې فوقیت نور هم زیات دی، لویوالی زیات دی. بله دا ده چې لویه سانحه په دې کې چې شوې ده هغه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت دی. په دنیا کې دا شانتې نورې سانحې ډېرې راغلي دي، خو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سانحه چې راغلی ده، نو خلک اکثر وی دا ورځ د غم ده. په دې ورځ باندې هغې وایي چې یاره دا بېکاره ورځ ده. بېکاره ورځ نه ده. ګوره که چېرته یو عالم د جمعې په ورځ باندې وفات شي، نو هغه ورځ خو خپل ذاتي بختوره ورځ ده، هغه عالم بختور شو د دې بختورې ورځې د وجې نه. یا څوک د ذیلحجې په ورځ باندې وفات شي، یو نیک سړی وفات شي، نو د هغه خوشقسمتي ده چې په ښه ورځ باندې الله رب العزت هغه له مرګ راوستو، هغه قبولیت یې وکړو. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دا واقعه لویه واقعه ده کربلا چې ظلم ورسره شوی، په تاریخ کې داسې ظلم بل نه دی شوی، ډېر ناشنا ظلم ورسره شوی دی. او په دې ورځ باندې موږ له یو څو کارونه پکار دي. د عاشورې په ورځ باندې یو خو نهمه لسمه باندې روژه نیول پکار دي. دویمه دا ده چې عاشورې ورځ باندې من وسع علی عیاله، چې کم سړی د خپل اهل و عیال په دې ورځ باندې بهترین خوراک ورکوي، بهترین رزق ورکوي، نو الله تعالی به په پوره کال باندې په ده باندې بهترین رزق خوړلی کوي. ابن عینه رضی الله تعالی عنه یو
مورخ تیر شوی دی ابن عینه، هغه وایي ما په دې حدیث باندې عمل کړی دی، ټول عمر الله فراخ رزق را کړی دی. او په دې روز باندې څوک لاړ شي قبرونو ته، په هغې باندې مسور شیندي، څوک پې اوبه ایږدي چې هره حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په هغه د تندې د وجې نه وفات شوی. نو دا عجیبه عجیبه رسمونه دا ځان نه دي، خو اصل عبادت دا چې په دې باندې روژه ونیسه، ذکر اسکار پې وکړه. او دویمه خبره دا ده چې خپل اهل او عیال باندې بهترین رزق وخورئ. الله تعالی دې مونږ ټول له فراخه رزق را نصیب کی او د دې میاشتې چې کم فضیلت دی مونږ ټول د دې نه مالامال کی. واخر دعوانا ان الحمدلله.